بعض نادان خلق په خبرو کې کفر ته هم ورسېد. اکثر شاعران په شاعرۍ کې وایي چې آدم خوړلی غنم نه و په جنت کې، نو موږ به په جنت کې وو. دا خو ده غنم وخوړو چې ده غنم نه وی خوړلی، موږ به په جنت کې وو. نه نه، په جنت کې آدم علیه السلام څه یو وخت پورې ساتل، دا د الله یوه خپله منشا، یوه خپله اراده وه. نور آدم علیه السلام الله لا جوړ کړی نه دی، جنت ته نه دی رالیږلی چې فرشتو ته فرمایي زه ځمکې ته خپل نائب لیږونکی یم. گویا کې آدم علیه السلام د پیدایش د تخلیق مقصد چې و هغه ځمکې ته راته و، هغه په جنت کې پاته کېدل نو دا خبر کول چې یاره که آدم علیه السلام غنم نه و خوړلی موږ په جنت کې وو، دا غلطه خبره ده. آدم علیه السلام که دا ګناه نه وه کړې نو په جنت کې پاته شو. ډېر خلک وایي نعوذ بالله من ذلک، وایي ګناه او خطا خو زمونږ پلار آدم نه شوی دی، نو موږ به یې څنګه نه کوو. یاد وساتئ آدم علیه السلام غنم خوړل چې دي هغې ته نه موږ ګناه وایو، نه هغې ته موږ خطا وایو. هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغې ته موږ لغزش وایو. په عربۍ کې د دې لپاره ذل لفظ استعمالېږي. پښتو کې موږ وایو ښویېدل، چې سړی وښویېږي. روان به یې په روغه ځمکه باندې ته وایې دا ځای روغ دی او خپې به دې وښویېږي. نو چې یو سړی په یوه ځمکه باندې روان او خپې یې وښویېږي، نو په دې کې د دغه انسان قصور وي، ولې ځمکه خو په ظاهره روغه ښکاري. نو دې ته ښویېدل وایي. آدم علیه السلام کوم غنم وخوړلو، دا نه ګناه ده نه خطا ده، دې ته مونږ لغزش وایو او پښتو کې ښویېدل ورته وایي، دی یې وښویېدو. او هغه د الله منشا دا وه، الله منشا اراده دا وه چې آدم علیه السلام به زه ځمکې ته لېږم. ځکه د آدم علیه السلام پیدایش نه مخکې فرشتو ته فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه، زه ځمکې ته خپل نایب، خپل خلیفه لېږونکی یم. بهرحال ما عزتمندو، داسې خبرو نه اجتناب کول پکار دی.